په دکان کې بیګری الک کینې نو دا شانی کني په دکانونو کې د دې لپاره بیګری الک ساتلې چې سودا په خرڅوم او چې کوم دکان کې خپل الک ټول هغه تراجمه شوی چې لو غوړ زیړی نو ټول باغې تراجمه شوی او سودا په دې باندې خرڅي کورسا به ورتا چولی کو بابار باغې کې بالک ناشتي او هغه داغه په ذریعہ دعوت ورکړي چې راشه کپڑا والا راشه سپلای والا راشه سودا والا هغه الک لراځي غب شپ لګي ډرایور چې کلندر ځان سره ګوري الله دې مافیو کی هغه کلندر لري چې لخی او ټول نه یادوما خو ترکان چې مزدور ځان سره ګوري نو زما او ستا په شان نه بوزي چې راسه خو غونتین هغه په دفترو کې چې الک لګی نو هغه الک لګی چې هغه بیګری او خوان کوي ور ټول نه یادوما چې بیګری الکی هغه ځان سره علي او خيستخ کاری دغه ځان سره ګوري په گاډو کې ډرایوران او کلندران خولي الکان په دفترو کې دغه په ارشي کې په خپل الکانو باندې خپل کارونه کوي او دکان نه په دکان کې نو په خوشي الک سر په کور کې کېناستل په دکان کې ور سره کېناستل قیاسا علی المرأه قیاس کول په خزوانه چې لکه خزي سر څنګه دانا روا دي نو دی بیګری الک سره هم دانا روا دي لئن النبي صلی الله علیه وسلم ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی دي ما خلا رجل بامراه الا كان ثالث شیطان یو سړی چې د خزي سره یوازې کېناستن درې می شیطانی نو چې د الک سره کېناستنوم بدریم بری څه شي وي شیطانی دی بیګری الک نه بلری تختی نن سبا معاشره په دې باندې چلیږي کاروبارونه په دې باندې چلیږي پالکانو باندې چلی بیا وی اصحابی الامرد الملیح بمنزلت المرأة آغا الک معشوم چې آغا داسی نمکین غنته کی سور سپین مزیداری نو دا پشان د چا باندې دی د پردای خزی باندې فی کثیر من الامور په ډیرو کارونو کې نو څنګه فلا يجوز تقبیله علی وجه اللذت داغه کولولم ناروا دی ودارنګي بل لا يقبله الا من يؤمن عليك الاب والاخوه ها فلارخ کولی خورخ کولی او مورخ کولی نو هغه جایز دی تبه نه کولی بیا وی ويكره ان يقبل الرجل فم الرجل دا مکروه دي چې اولک د بیګری الک یا د بل سړی خلق کول کی یا د هغه لاس کول کی یا د هغه بل ځای کول کی ولی نبی علیہ السلام منع کړی دا نان المقامات وهي المعانقه یادم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی د بیګری الک سره د گاړي باړي کولو نه وال مکالمت او د مکالمینا هغه څه شی دی ویت تقبیل او غ کولول دي نو دغه شروع دي کنه دي دا گاړي باړي او چتول را خلاصول دارنګي دی وی التلذذ بمثل امر دی بمصافحه ونحو ذلك حرام خوان حاصل اول په بیګری الک باندې پلاس ملاولو سره یا نور گاړي باړي کولو سره کې ناسلو سره دا حرام دي په اجماع مسلمانانو باندې کما یحرم التلذذ بمس ذات محارمه لکه سرنګي چې د پردای خزي سره دا غیب سره داغین خوان حاصل اول دا ناروا دي بلکې وای علماء ذکر کړی علماء ذکر او په دې باندې اکثر علماء قول له په دې باندې والمرأة الأجنبية بل الذي عليه أكثر العلماء أن ذلك أعظم اسما من عن التلذذ بالمرأة الأجنبية د پردای خزي سر کېناستل دوه غټ ګناه نه لري چې د بیګری الک سر کېناستل غټ ګناه سوره مولیانو دا خبري ذکر کړي یاره دا خبري وای مکو ایدا سي دغه خبرې کنه یو پکې ما د مخکې زکات خبرې وکړه ما زکات خټول خلک ورګي مولا خو به علاج کې استنې بلګي ډاکټر ل چې ورشي نو هغه سوي چې تو ته سر می خوږي هغه اداره خېټه د قبض دوايي والا او غره ته سوي جوړه د پاندو دل در کوم کاوه ته سوي سر خوږي ګولا ولا ور کوي بل ابن سیرین رحمت الله علیه وی ليس شيء من الدواب يعمل هذا العمل الا الخنزير فزناورو کې اس زناور دا عمل نه کوي بیر خنزیر نه خنزیر دا عمل کوي چې نارینه پر نارینه سوريږي او ودوا بل يعمل هذا العمل الا الخنزير والحمار خرم وې دا عمل کوي او خنزیر دا عمل کوي چې دا کار شروع کیږي اگر خنزیر خو بیا راشي دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من مات من امتی وهو يام ګوره د نبی علیہ السلام خبره نبی علیہ السلام په دې خبره کو نه شرمېده کنه مونږ په ول شرمېږو نبی علیہ السلام وای من مات من امتی وهو يعمل عمل قوم لوط یاره وای پلان کې استاد داس خپل مسالې کوي سم مسالې کوي وکه ګوته ور کړی کیسې شروع کړي
نو هغه څه مطلب شو په چا کې کومه پلیتی هغه ته په ګوته باندې کوي دا د ځان نو باسه او نا جوړه سړي باندې خو بد لګي کنه من ماته من امتی څوک چې مرشه زما د امت نو دی عمل کې عمل د قوم لوط نقله الله الیهم الله چې دې ته په خپل مبارکي خاص کې الله د قوم لوط پالولېږي الته ولېږي حتا یحشر معهم تر دې پورې چې الله به دا غي سره پورته کی دارنګي ابن قیم رحمت الله علیه وی فاذا جاءت رسل الله لقبض روحه نقلوها الى دار اخوانهم چې یو سړی د عمل د قوم لوط کوي د الکانو یارانه مارانه کوي او فرشتي راشي